ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو نننی پروګرام زه د صحت حوالې سره کوم. ضروري د سره شیر کې ځکه چې د صحت دا معامله ډېره زیاته نازکه ده. مونږ د یو شمېر خلکو نه واورېدل چې نن سبا ډاکټر لځي نو ډاکټر به د ګنټې 2 ګنټو دپاره په ټیکه اخلي او په ټیکه به داسې اخلي چې ستا مریض ښه چیکپ هم وکړي او په میرټ درته دوایانې ولیکي، نه چې د هغه کمپنۍ چې د کومه کمپنۍ نه هغه ته کمیشن میلاویږي، د کومې کمپنۍ نه هغه ته ګاډې میلاویږي، د کومې کمپنۍ نه هغه ته ټور میلاویږي، د بهر ملک ویزې ورته میلاویږي چې د هغې نه بچ پاتې شي. بیا د ښه ډاکټر تعین کول چې کوم دی نو دا خو هم ډېره زیاته ګرانه ده، چونکې یو سړي هم BBS کړی دی او ورسره چې کوم دی دغه کورسونه یې کړي دي نو ډاکټرۍ ته رسېدل. ډاکټر دا ډېر قابل انسان وي، خو نن سبا فرق کم ځای کې دی چې دغه کمیشنو دغه د کمپنو او دغې خبرو چې کوم دی نو ډاکټر متنازع کړی دی. نو د ښه د نالایقه ډاکټر چې کوم دی نو فرق هغه ګران شوی دی. څوک چې ډېر زیات اشتهارات کوي یا ډېر په دې ټي ویګانو باندې راځي نو خلک هم بس هغې طرف ته ځي، ځکه چې دا ټول نظام چې کوم دی دا نن سبا په ټیک ټاک او په دغه فیسبوک باندې څنګه چې په تیر وختونو کې په فیسبوک باندې ډېره زیاته ترقي شوې وه، په ټیک ټاک باندې نن سبا کوم قسم خبرې مخې ته راځي او بیا د هغې نه هغوی ډالرې او پیسې ګټي. ګرانو کتونکو زه خپله تجربه شریکوم. زه خو هم دغه شانتې یو خپل د کور مریض چې کوم دی نو د تیرو 14 کالو راسې د معدې بیمار او په یو ډاکټر او بل ډاکټر او هر ډاکټر له چې ځې نو دونه ډېره دوۍ ولیکي چې بوجۍ ورته ډکه کړي چې بیا هغه مریض هغه استعمالوي خو هم نه. نو دغه شانتې خبر راځي. نو په دې حوالې سره ډېر وخت تېر شو. نو ما بیا د یو ملګری مې دی، یو ملګری څوک دی نبي امین، یو خدایي خدمتګار دی، ډېر خدمتي انسان دی، د دې 400 نصد سره تعلق ساتي او د درجه 4 صوبایي صدر دی. نو زه چې کله خو هم داسې ډېر سخت مریض شي نو یا زه خپل ځاني کله هم چې علاج کوم نو دلته کې په دې مرزو کې یو ډاکټر صاحب دی، ډاکټر جمشاد، نو زه خپل ځاني هغه له لاړ شم، دوی هم ویډیا راکړي او ورسره چې کوم دی نو بس خدای پاک مې هغه سره بې وټه کړي. زما به دغه ځای الله پاک چې کوم دی نو د مرض د بې وټه کولو یو ځای ګرځولی دی. الله پاک دې داسې غټ مرض نه ساتي، خو داسې زکام او نور داسې واړه واړه تبه. نو لاړ شو. نو هغه ما د هغې نه تپوس وکړو. بیا زه هغه ډاکټر صاحب له واستولم. ډاکټر صاحب له زه لاړم. ګرانو کتونکو زه د سره لږ خپل دغه شریکوم په دې باندې نه چې زه د یو ډاکټر تشهیر کوم، خو د خپلو کتونکو دپاره ضرور چې کوم دی نو یو ښه ځای تعین کول چې یاره ته چېرته کې لاړ شي او کم ډاکټر لاړ شي. ډېر خلک دا تپوسونه کوي د مختلف مرضونو، خو د معدې په مرض کې ماهر چې په پېښور سیټي هسپتال کې دی وخت کې هغوی ډیوټي کوي ډاکټر سید فهد شاهین کاکاهیل میا صاحب دی او کاکاهیل صاحب چې کوم دی نو فهد شاهین کاکاهیل صاحب د نوخار سیمې سره تعلق ساتي. په دغه سیټي هسپتال کې هغوی علاج کوي. مریض عمر لبوته او د دغه مریض دوران کې موږ مریضان راځي نو کتلو مو څه داسې ټسټونه چې ډاکټر صاحب د خولې نه ما واورېدل چې دا قانوني جرم دی، خو دا خلک یې په 500 500 زر لپاره هسې چې کوم دی نو خلکو ته هغه ټسټونه ولیکي او د هغې پیسې ترې واخلي. بیا دوایانې دومره ولیکي چې هغه د هغوی د استعمال هم نه وي او د وس نه هم بار وي او هغې دپاره ډېر زیات دغه کوي. نو ډاکټر صاحب چې به چا ته دوی لیږله نو ورته وي واپس ماله راشه چې زه دوی وګورم. نو دوی به یا د 500 روپو به یا به د 800 نه زیات نه زیات د 1000 روپو به وه. اوس خو چېرې دا دوی د 500 وه یا د 400 وه یا د 300 وه او ډاکټر ورته وي چې راشه نو ما به بېرته بیا هم د شک په نظر کتل، خو دوی به یې ډېره ارزانه او ورته وي ما ته وښایه دغه شانتې 2-3 وشو، ما ته هم چیکاپ وشو او مریض ته دوی زه چې دوکان ته لاړم، دوکان نه مې دوی راواغسته نو هغه د 1060 روپو یعنې د 1000 روپو 80 روپو دغه دوی وه او د هغې استعمال او هر څه چې کوم دی واپس مې ډاکټر صاحب ته وښودله. ډاکټر صاحب یو پلته وښودله وکتله او زه را رخصت کړم.
ما ګرانو کتونکو ضروري کتل چې زه په ډاکټر سید پادشاهین کاکاهیل صاحب باندې خبره تر وکړم. تاسو ته زه دا نه وایم چې تاسو بل ډاکټر له مه ځئ دې له ځئ، تاسو ته به ښه ډاکټر وي، تاسو به هم دغه شانتې مطمئن یې، بلکل هغې له لاړ شئ. خو زه خپل ځاني د دې ډاکټر صاحب یو خو د دې دوی ډېر د میډیسن دکان ته چې لاړ شي نو تا ته به څه وایي، یاره دا فارموله د دې نه دا فارموله ښه ده، دا چې وړې نو دا یو څه که نه. اوس دغه ځای کې انسان شکمن شي چې یاره زه د دې میډیسن دکاندار ومنم خو زه را ډاکټر ومنم. ډاکټر باندې هغې خو ماله په کمیشني مشهور کړی دی، نو هغه خو کمیشني دوی ورکوي، خو دلته کې د دې میډیسن والا سره هم تعلق دی نو دی ماله دا فارموله راکوي. خو زه دلته ډاکټر په دې منم چې ډاکټر صاحب ما ته ډېره ارزانه دوی لیکلې ده او دغه دوی چې کومه ده نو ما وروړله ډاکټر صاحب ما ته بیا هغه په خپل ټیمونو وختل چې یار دا به هفته جاري ساتي، دا به 20 ورځې جاري ساتي. بیا ډاکټر صاحب یو بله خبره وکړه چې ډاکټر ډېر زر زر مه بدلوئ، دا زر زر ډاکټر بدلولو سره چې کوم دی نو ستاسو علاج هغه متنازع شي، د یو نه دوی د بل نه دوی د بل نه دوی نو دا مه بدلوئ. نو دا ما د ډاکټر صاحب نه 2-3 خبرې واورېدې. لومبنی ملاقات مې ورسره د نبي امین صاحب په ذریعه باندې تللی وم نو خپل ځاني ته ډېر زیات مطمئن شوم. دعاګو یم ورته چې همدغه شانتې په میرټ باندې کار کوي. او ډاکټر صاحب حوالي سره ما بیا واورېدل چې ډاکټر صاحب خپل ګاډی شته، خپل کور شته، خپله تنخوا اخلي، کلینیک خو چلی، څه مناسب فیس پې دغه کړي وي دغه ما ته پته نشته چې څه فیس دی، ځکه چې زه په سرکاري ټایم کې ورغلم او په سرکاري ټایم کې زما مریض چیک اپ وکړو. خو ګرانو کتونکو زه چې ډېر دا معدې دا مرض چې کوم دی دا ډېر کړکېچن دی. مؤمن مسلمان دی خدای پاک د معدې د مرض نه وساتي، دا ډېر ګران مرض دی. انسان چې کوم دی نو ټول وجود ورسره ډسټرب وي. نو ځکه مې په دې باندې یو څو خبرې ضروري غوښتل چې ډاکټر کاکاهیل صاحب یو ډېر تکړه اخلاقونه برابر د مریض سره رویه او بیا په دغه لږ وخت کې چې ما څه ولیدل نو هغه ته د خیرای تقسیم پیش کولو دپاره، نورو ډاکټرانو ته د عبرت دپاره چې هغه ډاکټران چې خلکو ته کمیشنیانې دویانې لیکي هغه په شکوک او شبهاتو کې اچولي دي چې هلته د میډیسن دکاندار بیا ومني او که نه د ډاکټر ومني. نو تاسو دغه شانتې ښې فارمولې والا ارزانې دویانې شته، خو د بعضې ګولو 20 روپۍ دکاندار ته قیمت دي، د هغې باندې لیکلي 350 وي او دا کمیشنې پکې زیاتې وي، 40% پکې د ده وي، 20 پکې د هغه وي، 10 پکې د هغه وي. مریض چې کوم دی نو د هغه دپاره تبی وي. نو ځکه زه دې وخت کې دې ډاکټر ستاینه کوم چې د 1500 د 800 نه زیاته دوی چاته زیاته نه لیکي. نو ګرانو کتونکو دا مې درته دې دپاره کوله چې د معدې په دې مرض کې څوک مخته وي نو هغه ضرور د ډاکټر تپوس کوي. زما خو چې چاته مشورې نو زه خو به دغه ډاکټر په دې ښیم چې خپل ځاني ته مطمئن یم پریکټیکلي. نو ځکه تاسو ته وایم نو دغه ډاکټر چې کوم دی دې نه علاوه د چا د مرۍ نه لاندې دا کانین خلي دې ځای کې نو په دې باندې مشکلات یې ورته په دې باندې ایکسپرټ دی. دا چاته لوږه نه لګي، معده، ګیس، دغه شانتې وزن، د وینې کمې یا جګر یا هیپاټایټس بی سی، انت، لبلبا، دغه شانتې پته، دست، قبض، بلډ پریشر، ټایفاید، یرقان، شوګر، بواسیر، ټي بي، دا ټول باندې م ایکسپرټ دی. خو زه دې وخت کې د معدې خبره کوم چې معدې نه زه خبر یم. څوک چې د معدې په رنځ کې اخته وي الله پاک د مؤمن مسلمان د معدې د دغه رنځ نه وساتي. نو دې وخت کې خو په سیټ هسپتال کې پنجاب دی کم کلینیک کې دی دغه لا ماته پته نشته دی. خو بهرحال زه په دې باندې د موبایل یو نمبر اچوم، څوک هم چې ورسره ملاویږي نو دغه نمبر باندې رابطه وکړئ. ډاکټر صاحب سره به چې کوم دی ټیم به درله اخلي او ډاکټر صاحب نه چې کوم دی ډاکټر سید فهد شاهین کاکاهیل نه خو د معدې علاج کوي نو ډېر زیات ایکسپرټ دی پې او تاسو ته مناسبه دوی لیکي، خو ښه دوی برته لیکي. او نن سبا هم هغه خبره بیا کوم دوهراوم چې د ډاکټر نه به د هغې دپاره ورته وایي ما نه 1000 پیس زیات واله خو ما ته هغه دوی ولیکه چې زما په مرض کې کار وکړي، ما ته د کمپنۍ او د کمیشن دویانو نه ما وساته. نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې مې ډاکټر صاحب باندې د خیرای تحسین پیش کولو دپاره او هر هغه ډاکټر ته نه زه خیرای تحسین پیش کوم چې کوم ډاکټر مریض سره په ښه انداز کې ملاویږي هغه ته هغه دوی لیکي چې هغه د هغه د کار جوګه وي، هغه دوی نه چې هغه پکې ګوري چې یاره زما خو پیس هم واغسته خو دې دویانو کې ما ته دا کمیشن ملاویږي. په زیاتره هسپتالونو کې وګوره ډاکټر به یو قسمه دوی لیکي او
بعضې دوایانو ضرورت هم نه وي. وزیر ډاکټر صاحب نه ما دا وویل چې دا بعضې ټیسټونه دا قانوني جرم دی، خو دغه کوي او بیا د الټراساونډ خبرو شوله نو الټراساونډ به نه کړي، دا به هم نه کوي، دا به هم نه کوي، او بل ډاکټر مه بدلوي، د یو ډاکټر نه علاج کوي نو تاسو به مطمئن یې. ډېرې داسې خبرې ما واورېدې، انشاءالله په بل پروګرام کې به کومه پریکټیکلي به د هغه مریضانو سره هم خبرې اترې کومه، او دا ډاکټر صاحب به زه کوشش کوم چې د سره زه تعلق جوړ کړم او دوی زه ریډیو ته راولم او د ده داسې جوړې او ګټورې خبرې چې هغې د قام ته مریض ته پیدا رسي، هغه احتیاط دی او احتیاط سنت دی. نو دې ډاکټر صاحب نه به زه هغه خبرې وباسم چې موږ کومه نه احتیاطي کوو چې موږ په داسې رنځونو کې اخته کېږو یا په معده کې. د دې پروګرام مطلب زما کلم تشهیر نه دی، د دې پروګرام مطلب زما دا دی چې د ډاکټر صاحب نه زه مطمئن یم، نو ځکه مې پرې څو خبرې کول غوښتل. ډېره مننه.